علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سورة آل عمران کی 4 اهمی بنیادی خبری بیانیدلی او صورت کی 3 حصے وی. اوله حصہ کی د الله تعالی توحید بیان شو. په 3 بابونو کی په هر باب کی شپږ خبری وی. دویمه حصہ کی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پیغمبری بیان شو او خصوصا دا خلقو خباستونه او بد عادتونه الله تعالی ذکر کړه. کوم خلقو چې د الله د پیغمبر په باره کې اعتراضونه کول او د هغو په رسالت او په پیغمبرۍ ایمان نه راوړو. دریمه مسئله د الله په لاره کې د جهاد وه او څلورمه د الله تعالی په لاره کې د مال د لګولو وه. دواړه مسئلې په یوه حصه کې مشترکې بیانېدې. دا حصه موږ تقسیمه نه کړله. د هغې وجه دا وه چې په دې کې دا دواړه مسئلې د اولې حصې نه واله تر د آخر د صورته پورې یو ځای الله تعالی بیانولی. کله یوه مسئله، کله بله، کله جهاد، کله انفاق. نو د دې وجې نه اخرنۍ حصه موږ هغه یوه حصه جوړه کړه چې په هغې کې دواړه مسئلې دي او بیا د جهاد دپاره د تنظیم ضرورت دی. د هغې دپاره قوانین الله تعالی ذکر کړل او په هغې باندې الله تعالی د مثال او د نمونې په طور باندې واقعه د غزوه احد او واقعه د غزوه بدر ذکر کړه. او په غزوه احد کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین نه څه کوتاهي چې شوې وه، الله تعالی د هغې په باره کې صحابه کرامو ته تنبیه ورکړه او بیا یې د هغو د معافۍ اعلان وکړو. اعتراضونه راتلل چیرې د الله تعالی د پیغمبر علیه السلام سره په جنگ احد کې د مدد او د نصرت لوز او وعده و هغه څه شوله. د هغې جواب وشو چې لوز پوره شوی او تاسو کافر وجل، خو کوتاهي د ستاسو د طرف نه وشوله چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه حکم پوره نه کو چې د هغه ځای نه د کافرو لاس ته موقع ورله او په تاسو یې حمله وکړه. د هغې نه وروستو حکمتونه الله تعالی ذکر کړه چې دغه شکست ولې رالی. هغه ټول ذکر شو. به هر حال په آخره کې الله تعالی مؤمنانو ته دلته زیری ورکوي او دا آیت د غزوه احد د یو حالت په باره کې راغلی. هغه حالت دا و چې د عین د جنگ په وخت کې الله تعالی په صحابه کرامو باندې مخلص مؤمنانو باندې سکون او امن او سکینه نازله کړه چې د هغې د وجې نه د هغو د زړه پریشانی ختمه شوه او هغې تر و تازه شو. دې ته ویلی کېږي سکینه او اطمینان. او دا کله کېږي چې کله عین د جنگ موقع او د جنگ په موقع کې سړی پریشانی او خوب ویسی، نو دې ته ویلی کېږي سکینه او اطمینان. خو دا سکینه او اطمینان چې کوم په مانځه کې راځي دا د شیطان د طرف نه دی، یا د درس و تدریس په موقع کې راځي نو دا هم د شیطان د طرف نه دی. او سستی د سستی وجه ده. او کوم چې عین جنگ په موقع کې راځي چې مخامخ دشمن دی او تا باندې الله تعالی چې دی نو خوب راولي، لکه دا د دې دور د مجاهدینو د خولې نه هم معلومه شوې ده چې په سر باندې جاز ګرځي، په سر باندې هلیکاپټر ګرځي او هغې له خوب ورځي. دې ته ویلی کېږي سکینه. او دا هغه سکینه نه ده چې د شپې ته امیر صاحب کېنولی د
چوکیدارۍ دپاره او په هغه ځای کې ته ویده شي او ته بیا هلته دا وایې چېرې دا خو سکینه ده، نو دغه سکینه نه ده، دا صرف عین د جهاد په موقع کې په صحابه کرامو باندې راغلی وه. ثم انزل بیا یې راولېږله علیکم په تاسو باندې من بعد الغم پس د غم نه امنتن اطمینان نعاسن چې هغه پرکالی و. طالبان پې پوهېږي نعاسن دا د دې امنتن نه بدل دی. دغه سبب د امن څه شی و؟ هغه خوب و چې هغه جوټه وه او په تاسو باندې راله یغشا چې پټولی طائفة منکم یوه ډله ستاسو نه، په تاسو کې یوه ډله وه چې په هغو دغه خوب رالی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا په موږ باندې راغلی وه او موږ سره په لاس کې توره راسه وه او هغه توره به زموږ د لاس نه وغورځېده، بیا به هم زر راواخیست. او دی آیات کې یو ټکی الله تعالی ذکر کو انزل ینزل انزال، دا په معنا د بره نه راتلل، لکه دا باران په باره کې راځي الذي انزل لكم من السماء ماء، الله تعالی هغه ذات دی چې د بره نه په تاسو باندې باران راولي. قرآن کریم په باره کې راځي انزل عليك الكتاب، او دغه رنګې د آسماني کتابونو په باره کې راځي. نو دلته د سکینې او د اطمینان په باره کې الله تعالی وفرمایل چې په تاسو باندې د بره نه راولېږه. معلومه شوه چې اطمینان او سکون د زړه دا به د بره نه راځي، خو د دې دپاره سبب چې کوم الله تعالی رالیږلی دی نو چې هغه سبب هم سړی هغه استعمال کړي چې کوم د بره نه راغلی دی، او هغه څه شی دی؟ د الله تعالی ذکر دی، قرآن کریم دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، په ذکر د الله تعالی سره زړونو کې اطمینان راځي، او ذکر د الله تعالی څه شی دی؟ وهذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون، سورة الانبیاء کې وراشي قرآن کریم په باره کې دا فرمایلی دی چې دا ذکر دی. نو چې ذریعه د اطمینان او د سبب هغه استعمال کې چې کوم د بره نه راغلی ده، نو سکینه او اطمینان به هم د بره نه راځي. وطائفة او یوه ډله قد اهمتهم انفسهم، خامخا په غم کې اچولي و هغو لره خپلو ځانونو. دا څوک و؟ دا منافقانو چې د هغو سره په دغه وخت کې نه د مسلمانانو غم و، نه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غم و، او نه د دین او د ایمان غم و. بس په دغه وخت کې په هغو باندې صرف غم د خپلو ځانونو او د خپل د بچاو. نو دا صفات د منافقانو په دې آیات کې به ذکر شي. یو صفت دا شو چې هغه سره به د دین غم نه، او د هغه سره به د مال غم وي، د هغه سره به چې دی نو د خپل اولاد غم وي، او د خپل بدن غم به ورسئ چې یاره صحت مې خراب نشي. خو د دین غم به ورسره نه وي، د احکامات الهیه او غم به ورسره نه وي. د کم ځای نه پیسې رالی په کم طرف باندې لاړې، او دغه رنګې محاسبه د ځان به نه کوي څونه زه مخکې چې دی نو په دین کې وم او څونه زه په دیندارۍ کې کمزوری شوم، نوی کال شروع شو، په دې کال کې به زه څه کومه، د دین دپاره به څه کومه، دنیا کې به څونه ترقي کومه، دا غم ورسره نه د دین. نو د دې په باره کې الله تعالی دا فرمایي چې دا منافق صفت ټیک ده. حدیث کې راځي چې د منافق علامتونه ډیر دي، صفات یې ډیر دي، خو ځنې علامتونه داسې دي چې د منافق ټول په ټوله به په یو مسلمان کې نه وي، خو هغې کې به ځنې علامتونه چې دی نو په مسلمان کې هم راځي. لکه د هغې نه یو علامت چې دی نو دروغ شو. دا کیدای شي په یو کامل مسلمان چې هغه صحیح مسلمان یو، خو د عقیدې منافق دی. د عقیدې منافق خو دې دور کې هغه صفا کافر دی. وروسته الله تعالی ذکر کوي چې زړی ایمان نه دی منلی، او په ظاهره کې په ځان باندې لیبل د اسلام او د مسلمانۍ هغه ایښی دی. لکه نن سبا دور کې زمونږ په پښتنو کې هم داسې ځینې خلک شته دی چې د الله د دین په باره کې د هغو اعتراضونه دي، شرعي حکمونو په باره کې د هغو اعتراضات دي. بس چا ول ذهن ته دا خبرې ورتلي دي چې اسلام کې عدل او انصاف نشته دی، او مساوات او برابري په اسلام کې نشته دی. داسې خلک ظاهره کې خو زمونږ په معاشره کې اوسیږي، خو حقیقت کې د هغو ذهنونه هغه د ارتداد او مرتد کېدو طرف ته چې دی نو تلي دي. او د دې په باره کې ابوالحسن علي الندوي چې هغه د دې تقریبا 2000 کې وفات شوی دی،
او هغه انتهایی لوی شخصیت، یو مفکر د اسلام په عربی کې هغه دومره حد ته رسېدلی و چې هغه ته به عربو ابو العرب ویلو، د عربو پلار. دومره کامل عربیت د هغه و چې انتهایی په اعلی درجه کې. د هغه ډېر ښایسته کتابونه دي، اردو کې هم شته دی، تاریخ دعوت و عظیمت، او دغه رنګې پاجا سراغ زندگی، او په عربی کې خو د هغه کتابونه ډیر اعلی دي. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، داغه د ځوانۍ اولنی کتاب، او هغه په عربو کې دومره مشهور شو چې د هغې د وجې نه عربو هغه له دغه لقب ورکو ابو العرب. ډیر لوی شخصیت دی. او هغه فرمای د هغه یو کتاب دی، په هغې کې هغه یو مقاله لیکلې اوږده، په هغې کې لیکلې قضیة ولا ابا بکر لها. داسې یو په دې زمانه کې په مسلمانانو باندې داسې یو مشکل راغلی دی چې څوک ابو بکر ردة ولا ابا بکر لها، داسې مرتد کېدل په مسلمانانو کې شروع شوي دي چې د هغې دپاره څوک ابو بکر نشته دی چې د هغې مخنیوی وکړي. هغه د نبي علیه السلام زمانې طرف ته چې دی نو اشاره کړې ده چې په کمې کې د کمې نه وروستو ځینې خلک مرتد شوي او حضرت ابوبکر د هغو سره جنګ کړی. هغه مقاله د کتلو د هغه فرمایي په هغه مقاله کې چې داسې زمانه راله چې په ظاهره کې یو سړی په ځان باندې د اسلام لیبل لري، هغه به د مسلمانانو په معاشره کې اوسیږي، جومات ته به هم ځي راځي، او دغه رنګې د هغه کفن دفن چې کېږي هم د مسلمانانو په طریقه باندې به کېږي، خو د هغه په زړه کې عقیده هغه د اسلام نه ده. یو کس ما څه خبرې کولې، ما ته ویل چېرې دا مذهبي رسومات او زمونږ مذهبي رسومات، ما اول په دې ځان پوه که دا د اسلامي احکامات دي، شرعي حکمونه وي، او داسې مه وایي مذهبي رسومات. رسم څه ته وایي؟ دا خو د الله تعالی نازل کړي احکامات دي، د نبي علیه صلات وسلام طریقې. نو هغه خلک چې د هغو ذهنونه ارتداد طرف ته تللي دي، دا یو داسې جنګ دی چې د دې مقابله سړی کولی نشي. د دې مقابله به هغه کس کوي چې هغو له الله تعالی انتهایی زیرکتوب ورکړی دی، انتهایی فهم یې ورکړی دی، او داسې قسمه نظریات خصوصا د نوي نسل د مسلمانانو چې هغه د جماعت مدرسې علماو نه لري، د دین په باره کې د هغو داسې قسمه اعتراضات، او هغه چې یو د کیل او یا د لهو لعب چې کوم شیونه دي د هغو ټولو په باره کې د هغو دا نظریې چېرته دي کې د مذهب څه کار نشته دی، بس دا شیونه چې دی نو جایز دي او په دې کې څه مسله نشته دی، خیر دی. دا دې ته پکې نه ګوري چې شریعت د دې څه حکم دی. مونږ طالبګرۍ کې یو ځای ته زه تلم، نو فتوی وي هغه به مونږ چې لیکلې، نو بیا به م هغه چاپ کولې ده، پروټسټیټ کولې به م. نو په هغې کې یوه مسله دا وه چې آیا کرکټ دیکھنا جایز ہے یا جایز نہیں. نو هغه دوه درې ځوانانو ما ته ویل دا څنګه مسله ده؟ ما ویل دا داسې مسله ده، ول دا جایز دي که نه دي؟ ما ویل خو جایز نه دي. هغه ما ته ویل چېره بس مړه هر شی یو شی هم پکې جایز نشته دی، ټول ناجایز دي. نو ما هلته جایز کارونه کوه، نو هغه جایز دي، ناجایز خو به ناجایز وي. نو داسې حد ته رسېدلي چې هغې وایي چې اسلام بس دا یو داسې دین دی چې په هغې کې د سره جایز حکمونه شته نه. به هر حال خبره د دې ځینې لاړه، وطائفة قد اهمتهم انفسهم، ځینې خلک چې هغو سره د خپلو اعمالو د حفاظت چې دی نو سوچ او غم نه کوي، خو اعمال د شریعت مطابق یې کوي، ځان هم پې کړی، خو دغه اعمال بیا آخرت ته قبر ته د ځان سره وړی نشي. او د هغې وجه دا ده چې د هغې نه وروستو داسې کارونه کوي چې هغه اعمال بربادوي. او دا خبره چې دی انتهایی د اهمیت قابله ده چې دې ته موږ توجه وکړو چې څنګه زموږ سره د خپلو بدنونو چې دی نو غم راسته دی، دغه رنګې موږ خپل کړي اعمال راتلونکي چې کوه خو جدا خبره، خپل کړي اعمال موږ محفوظ وساتو، د هغې څوکیداري وکړو، هغه طریقو نه موږ ځان وساتو، هغه خبرو نه چې هغه احکامات چې دی نو بربادوي، نو هغه به سړی محنت به کړی او هغه محنت به چې دی نو ضایع شي. قد اهمتهم انفسهم، خامخا په غم کې اچولي دوی لره خپلو ځانونو، یظنون بالله چې دوی ګمان کو په الله تعالی باندې غیر الحق، ناجایز ګمان، ظن الجاهلیت، هغه ګمان د جاهلیت،
هغه څه ګمانو یقولون چې دا خبره کوله. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زه په دغه جهاد کې جنینو په ما باندې دغه سکینه رااله، خوب را باندې رااله، زه پریشانی ویوړم، سترګې را باندې پټې وي، خو ما یو خبره اوریدله او زما د خیال لکه چې زه خوب وینم. او هغه د معتب ابن قشیر یو منافقو داغه خبره او هغه دا ویل چې رکه زمنګ د پاره سه اختیار وي نو موږ بدل ته نه وجلې شي. او بیا وروسته چې کله زرایف شوم نبی رسول الله خو لاړم نو هغه آیتونه چې هغه ما کوم خبره اوریدلې و د منافق هغه په نبی رسول الله والسلام باندې نازل شوی و چې هغه دا خبره ده. یقولون وایدی هل لنا من الامر آیشتره زمنګ د پاره من الامر د مدد نه د نصر نه د فتح نه من شيء څه شي. من الامر کې د امر نه مراد دلته مدد دی، یعنی آیا زمنګ د پاره د الله تعالی د طرف نه مدد شته دی او کنهشته دی. قل او پیغمبره ان الامر یقینا مدد كله طول لله خاص د الله تعالی لپاره دی، داغه په اختیار کې دی. ومن نصر الا من عند الله يخفون في انفسهم دی منافقانو پټولې په خپل زړونو کې ما هغه خبره لا يبدون لك چې تاسو نه ښکارا کولې، هغه ښکارا کولې نه خو الله تعالی ولا چې نه ښکارا کړه هغه څو یقولون چې ویل دی لو کان لنا من الامر که چرته وي زمنګ د پاره د مدد نه شی څه شی ما قتلنا ها هنا نو موږ بنوي وجلې شوی دیتا. دلته د دې منافقانو دا عقیده و چې د نبی صلی الله علیه وسلم داوا خو د دې خبرې کې چې زه پیغمبر یم او الله زما مدد کوي. که چرته دا واقعي پیغمبر وي نو دلته به ولې موږ وجلې کړي؟ په کار خدا و چې دلته ولا مدد کړي نو عقیده دا جوړه شو چې دا پیغمبر نه دی، اسی دا خبرې کوي. یقولون ویل دی لو کان لنا من الامر که چرته وي زمونږ د پاره د مدد نه شی څه شی ما قتلنا ها هنا نو موږ بنوي وجلې شوی دلته. یو معنا یو مطلب دا شو. دویم مطلب توجه دا دته کوي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه راوتلو مخکې موږ تفصیلی واقعا بیان کړو. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه مشوره واخیسته چې موږ دلته وسره وجنګیږو مدینه کې پاتې شو او کنه بهر ته وځو. نو ځنې صحابه کرامو نوجوانانو هغه دا مشوره ورکړه چې نه بهر ته وځو او الته بچ دینو موږ د هغه سره جنګیږو. اوس که چرته موږ په مدینه کې پاتې شو نو دا منافقان بسوي دا کافر بسوي چې دوی دومره ویریدل چې دلته اوس دشمن پیراله او دوی چې نو داغه مقابله نشي کوله. نو به هر حال نبی صلی الله علیه وسلم داغه د مشورې مطابق فیصله وکړه او بهر ته راووت او الته چې سو شو هغه وشو. نو دی منافقانو وی چې زمونږه رائے چاونه منل، که چرته زمونږه رائے منلې شوی ما قتلنا هاونه دلته به موږ نه وجلې شو. الله تعالی دا غي جواب کوي قل یا پیغمبر لو کنتم که چرته وای تاسو فی بیوتکم که چرته وای تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې لبرز الذین نخامخا راوتی به هغه کسان کتب علیهم القتل چې لیکل شوی دی پاغو باندې القتل وجلې کېدل الی مضاجعهم زید ډډو لګول خپلو ته. الله تعالی فرمایي نه دغه خبره نه ده چې تاسو یو چر زمونږه خبره منلې شوی موږ په مدینه کې پاتې شوی او موږ باندې وجلې شوی. الله تعالی فرمایي چې په چا باندې الله تعالی مرګ لیکلو او لوح محفوظ کې په باندې لیکل شوی چې پلان کې دا په پلان کې ځکه چې دینو وجلې کیږي او بیا تاسو په مدینه کې پاتې شوی نو بیا هم دغه د الله تعالی علم نه خطا کیږي نه بې ځکیږي چې چا په باره کې قتل په کوم ځای کې لیکلو هغه به خامخه هغه ځای ته راوتلې او التبه وجلې کېدل. د دې دا معلومه شو ځنې خلک په ذهن کې دا وایي چې چا مشوره ورکي او هغه مشوره باندې عمل ونه کی په بل طریقه باندې هغه عمل وکي نو بیا دا خبره دا کوي چې زما دې منلې نو دسي باندې کېدل. هغه الله تعالی لیکلي دا د خبرې کولو ته ضرورت نشته، دا د تقدیر خلاف خبره ده. بس وا تقدیر کې دا لیکل شوی زما لپاره او هغه چې نو وشو. قل یا پیغمبر لو کنتم کچرته تاسو فی بیوتکم پکورون خپلو کې لبرز الذین نخامخ راوتلی به کسان کتب چې لیکل شوی علیهم پاغو باندې القتل وجلې کېدل الی مضاجعهم زید ډډو لګولو د دیتا. مضاجع دا جمع د مضجع ده، هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم ځای کې د سړی اړخ لګي لکه سړی په کټ باندې ود کېږي نو هغې د پاره چې دی نو دغه لفظ استعمالیږي.
سورة حامیم الف لام میم سجده 21 سپاره کې دغه خبره چې دینو الله تعالی ذکر کړی ده صفحه نمبر 376 او آیات نمبر 16 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دلته الله تعالی د نیکانو بندگانو 376 صفحه آیت نمبر 16 د نیکانو صفت ذکر کړی دی چې داغو اړخونه د شپې تتجافا لري جنوبهم لري وزي جنوبهم اړخونه داغو عن المضاجع د بسترونه، یعنی کوم ځای کې چې د دې د جنوب او د اړخونه لګي دا غینه چې دینو دی لري. نو دلته یو فرمایل چې دای به د غزې ته راوتلی وليبتلي الله او د دې لپاره چې امتحان واخلي الله تعالی ما دا وصف فی صدورکم چې پسینو تاسو کې دی. په دې کې اشاره ده منافقانو ته. صدور ویل کېږي ټول سینې ته او قلب ویل کېږي خاص زړه ته. ایمان چې دی نو دا په زړه کې، نو د منافقانو ایمان هغه زړه ته نه و کوشوي. الله تعالی فرمایي چې ما ستاسو د هغه څه امتحان اخستو چې کوم ستاسو په زړونو کې وليمحص او د دې لپاره چې خالص کی ما هغه ایمان فی قلوبکم چې هغه په زړونو کې دی. دا مؤمنانو ته خطاب دی. والله الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. دی آیات کریمه کې الله تعالی صحابه کرامو له چې دینو تسلی ورکړي چې کومه غلطي شوی و او هغه دغه میدان پرېخو. او دا موضوع مخکې موږ تفصیلی بیان کړه 152 نمبر آیات کې ولقد عفا عنکم چې صحابه کرامو له څومره لوی غلطي وشو چې نبی له صلوات و سلام یوازې پرېخو سوا د 200 کسانو نه نور ټول چې دینو هغه لاړل. نو دا خو په کارو چې په دې صورت کې الله تعالی غوړه ډیره زورنه ورکړي او په هغه باندې د توبې لپاره څه شرطونه یې کوي چې ځان مړ کړي لکه منافقانو لکه چې په بنی اسرائیل باندې الله تعالی دا یې کیو چې فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ځان مړ کړي. الله تعالی هغه څه ونه کړله بلکې الله تعالی هغه له تسلی کوي ورکوي. دوځلې یو فرمایل او وروسته به هم راځي او قسم سره یو فرمایل چې تاسو ما معاف کړی نو دا د هغو لپاره تسلی شوله. ان الذين یقینا کسان تولوا چې هغوی واوښتل منکم ستاسو نه یوم په ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شولې دوه ډلې. انما استزلهم الشیطان یقینا خویولی دی دی لره شیطان. استزل یستزل په معنا د خویولو باندې لکه مخکې موږ دا خبره کړې وه د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا ابی په باره کې اولنی سپاره کې فازلهما الشیطان چې الله شیطان چې دینو هغه د دې جنت نه راوښویول فاخرجهما مما كان فيه. نو چې څنګه د حضرت آدم په باره کې هغه ګناه نه و دغه رنګې دغه لفظ الله تعالی د صحابه کرامو دپاره استعمال کړی. انما استزلهم الشیطان یقینا شیطان هغه راوښویول ببعض ما کسبو په سبب د بعضې هغه ګناهونو چې دی کړي په سبب د بعضې اعمالو د دی چې دی کړي. یو څو فایدې د دې آیت نه معلومیږي. یوه فایده تی دا معلومه شوه دا خبره مخکې موږ کړې وه بار بار تیره شوې چې د ګناهونو نسبت یا د شر نسبت دا په کار ده چې الله تعالی ته ونه کړی شي. ادب دا دی د ادب تقاضا دا ده چې ذات د الله تعالی ته د خیر نسبت وکړه هو الشر ليس الیه الخير كله بيديك والشر ليس اليك. خیر چې دینو ټول د الله په لاس کې دی خو د شر نسبت الله ته نه کیږي ورنه شر خو د الله تعالی په لاس کې دی او چې رسیږي چاته نو هغه د الله تعالی د طرف نه رسیږي لکه 83 صفحه او دلته چې ورسیږي ان شاء الله د یو ملحد سیکولر سړي چې کوم اعتراضونه دي په دې آیت باندې هغه به ان شاء الله وایو. آیت نمبر 79 ما اصابك من حسنه فمن الله. دلته فرمای چې کوم څه ورسیږي تا ته د خوشحالۍ نه دا د الله تعالی د طرف نه دي. وما اصابك من سیئه فمن نفسك او کوم څه چې ورسیږي تا ته د تکلیف نه نو دا ستا د خپل ځان د طرف نه دي. دلته یو فرمایل خیر د الله د طرف نه دی او شر ستا د خپل ځان د طرف نه دی. او د دې نه مخکې آیات کې صفحه نمبر دا بحث ته راشي اينما تكونوا يدرككم الموت
کم ځای کې چې یو تاسو را لاندې به کې تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که یو تاسو په هغه بلډینګونو مضبوطو کړی شو کې وان تصبهم حسنه او که چېرته ورسېږي تا ته څه خوشحالي یقولون وایي دی هذه من عند الله دا خو د الله تعالی د طرف نه ده وان تصبهم سیئه او که چېرته ورسېږي دی ته څه تکلیف یقولون دی وایي هذه من عندک دا ستا د طرف نه ده دلته د منافقانو تذکره ده چې خوشحالي فتح براله نبی علیہ السلام ته ویل دا خو الله راولي او چې څه تکلیف براله بیا به نبی السلام ته چې دا ستا د طرف نه ده الله تعالی فرمای قل كل من عند الله پیغمبر او فرما وایا دا ټول د الله تعالی د طرف نه دي نو مطلب دا شو خوشحالي او تکلیف دا ټول د الله تعالی د طرف نه دي خروستو آیات کې سبب ذکر کو چې خوشحالي دا صرف په فضل د الله تعالی باندې ده او چې کم تکلیف ملاویږي نو پاره کې خامخا د انسان د خپل ځان د طرف نه څه سبب موجودي لکه مخکې د آیتونه راړولې مونږه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په وچه او په دریاب کې چې څونه فساد ښکاره شوی دی دا د خلکو د لاسونو دا اعمالو په وجه باندې چې کوم هغه کړی دي ما اصابک وما اصاب من مصیبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها یا ما اصاب من مصیبه وما اصابكم من مصیبه فبما كسبت ايديكم سوره الشورى چې کوم څه دي تاسو د لاسونو د وجه نه دي خو خبره ده چې نسبت به الله تعالی ته نه کیږي مخکې مونږ دا ویلو دی یدک الخير یا الله ستا په لاس کې چې دینو خیر دی خو شر دا نو ذکر کړی چې یا الله ستا په لاس کې شرم التم دا خبره مونږ ذکر کړو دویمه خبره به بعض ما کسبو په سبب د بعضی هغه کارونه چې دی کړیو شیطان دی راو خو یول د بعضی اعمالو په سبب باندې د دې څه مطلب شو مطلب دا دی چې صحابه کرامونه چې په میدان کې ثابت قدمی ونه شوله دا د هغو د بعضی اعمالو د وجه نو د دې نه دا خبره معلومه شوه چې د انسان یو عمل چې هغه د ګناه دی دا د بلې ګناه دپاره سبب جوړي او دا علماو ذکر کړي الذنب یجر الذنب ګناه راکاږي المعصیة تجلب المعصیة ګناه ځان ته چې دی نو راکاږي اوس دا کومه ګناه صحابه کرامو چې هلته کله میدان پرېښودو او دغه رنګې هغه غره باندې چې کوم ناست و هغو خپل ځای پرېښودو او دی رالل شیطان هغه د هغه میدان کې چې دی نو ثابت قدمی نه هغه واړول ویښویول ولې وښویول ځکه سخته راله اچانک نو په دې کې خو خامخا د مرګ خطر هم وه نو شیطان د دې ذهن ته دا خبره واچوله چې ستاسو نه ګناه شوې ده اوس که تاسو دلته شهیدان کیږئ نو د دې شهادت مرتبه به کمزوري څنګه به کمزوري الله تعالی به ستاسو نه تپوس کوي چې تاسو خو ځکه شهیدان شوئ چې تاسو غلطي کړې وکړه نو صحابه کرامو د دغې ګناه د یاداشت د وجې نه چې الله به زموږ نه تپوس کوي چې تاسو خو شهیدان ځکه شوئ چې تاسو غلطي کړې وه نو هغه خپل ذهن پرېښود ځینې حالت کې انسان مسلمان چې کوم دی نو د الله تعالی مخې له ورتلل هغه نه خوښوي وجه د هغې دا چې هغه ته دا ښکاري چېرې زما اعمال کمزوري دي په څه مخ باندې به زه د الله تعالی سره چې دی نو ملاویږم نو دغه ګناه چې صحابه کرامو ذهن ته رال د هغې د وجې نه شیطان دی په دغه ځای کې وښیول دا خبره موږ وکړله تفسیري نصفي مدارک امام نصفي چې دی نو مدارک کې ذکر کوي چې یوه ګناه هغه بله ګناه راکاږي دا په دې کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده الداء والدواء د کتاب د نوم معنا ده الداء بیماری والدواء او د هغې علاج نو په دې کې چې دی نو امام ابن قیم جوزي صاحب دا مسله ډېره تفصیلي ذکر کړې ده صفحه نمبر 66 او 67 چې یوه خبره دا ده چې ان المعاصي تزرع امثالها چې څوک یوه ګناه کوي نو دا ګناه د هغې مثل نور ګناهونه کري یوه ګناه دې وکړله دې تخم وکرلو د نورو ګناهونو اوس به تا چې دی نو ویولیدو بعضها بعضا دغه رنګې ځینې ګناهونو نه ځینې نور ګناهونه چې دی نو پیدا کېږي حتی یعز علی العبد مفارقتها یوه ګناه وشوله د هغې د وجې نه بله ګناه نو هغه داسې حد ته ورسېږي چې په انسان باندې د هغې پرېښوستل هغه مشکل شي او سلف صالحین علماو ویلی دي چې ان من عقوبة السیئة السیئة بعدها یو کس یوه ګناه کوي نو هغه له الله تعالی کله په دنیا کې سزا ورکوي او د هغه د دنیا سزا دا ده چې دا ګناه یې وکړه نو د دې ګناه نه پس بله ګناه یې وکړه نو دا دویمه ګناه دا سزا د هغه اولنۍ ګناه ده
او دغه رنګي وان من ثواب الحسنه بعدها او د نیکی ثواب چې انسان ته کله په دنیا کې ملاوي دا غي یو شکل دام دی چې هغه نیکی وکي نو دل الله تعالی به توفیق ورکړي دا غي په سرسته بیا بل نیکی کوي او دا ښکارا لکه مونږ یینو کله کله سړی چې دینو مثال په تور جمعه ته وختي لاړ شي دا یو نیکی وکړل الته په جمعه کې الله تعالی دله د ذکر اذکار د نوافلو د تسبیحاتو توفیق ورکړي دغه توفیق ورکړي کېدل دا د دین کې چې دا وختي جمعه ته لاړ د دې ثواب دی چې الله ولدلته په دنیا کې ور او بیا فرمای وی کله چې یو سړی نیک عمل کوي قالت اخرى الى جنبها دا غي سره جوخ بل نیکی هغه د توي اعملني ايضا ما وکړه فاذا عملها قالت الثالثه كذلك چې کله دا دویمه نیکی مو کی نو دریمه متوي چې ما وکړه نو دغه رنګي وهلم مجره خبره چې دینو هغه مسلسل شي فتتضاعف الربح نو ګټه چې دینو هغه ډبل شي وتتزايد الحسنات او نیکی سیوا شي دا خو د نیکی طرف دغه رنګي ګناه چې کومه ده کله سړی ګناه وکي نو بیا دا غیب او دا ګناه ونکي په ګناه باندې صبر وکي وكذلك جانب السيئات ايضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيهات راسخ د ګناه نه ځان بچ کی نو دله الله تعالی توفیق ورکړي چې د دې ګناه نه بچ شو نو د سره تړلې بل ګناه ده دا غینم دا بچ او کدای وکړه نو د دې سره تړلې بل ګناه هغه متوي چې ما چې دین وک فلو عطل المحسن الطاعه وس یو کس نیک دی او هغه خو په نیکی باندې روان دی خود سي حتی ورسېدو چې هغه د خپل نیکی پرې خو ده نو لزاقت عليه نفسه هغه باندې دغه نفس چې دین تنګي وزاقت عليه الارض بما رحبت زمکه سره د پراخوالي نه په هغه باندې تنګي واحس من نفسه بانه كالحوت دا به دسي محسوسي لکه چې زيو ميمه اذا فارق الماء حتى يعاودها چې هغه د وبونه راويستل شي نو څو پوری چې هغه وبوته ني اچولې شوی نو هغه پریشان په اضطراب کې نو دغه رنګي د دې انسان د نفس چې هغه په نیکی باندې عادت شوی دی دا به هغه وخت پوری چې د نیکی نه چې دینو جدا کو دا په پریشانی کې کلا فتسكن نفسه وتقر عينه د نفس به خوشاليږي سترګې به یخيږي چې کله دغه نیکی ته دا واپس او بیا فرمایلی دي چې کله یو کس هغه مجرم دی او هغه ګناهونه کوي ډیر ګناهونه وکي بیا څه وخت کې د ذهن کې دا خبره راشي چې دا ګناهونه پرې خودل غواړي نو دا یو ګناه پرې دي نو دا غید او نیکی وکي نو د نفس په د باندې تنگ شي سختی پې راشي د ژوند هغه خوند چې په کوم باندې د خپل نفس عادت کړی دی هغه خوند ختم شي د ژوند مزه چې دینو پیکه شي وضاق صدره سینې تنگ شي وآیت علیه مذاهبه لارې پې تنګ شي حتی یعاوده تر دې څو پورې پې دا خبره تنګي ژوند یې پریشان څو پورې شي د واپس هغه ګناه نه کړي بیا داسې حد ته ورسېږي کله چې یو سړی ګناه کوي داسې حد ته ورسېږي چې د هغه ژوند ټول ګناهونه شي بیا دا چې دی نو دا ګناه پرېږدي نو دا نورم پریشان شي ځکه د نفس خامخه په هغه ګناه باندې عادت اوس دا واپس هغه ګناه ته راځي حتی ان كثيرا من الفساق لا يواقع المعصيه من غير لذه يجدها بیا دا چې دی نو هغه ګناه ته راځي ګناه کوي خو داسې حد ته رسېدلی چې هغه د ګناه لذت کمو هغه ختم شوی اوس ګناه خو کوي خو دا ګناه چې کوم خوند هغه مو له وسې نه حاصلېږي خو دونه حد ته رسېدلی چې پرېږدي نو بیا ژوند پریشانه کېږي نو دې ځای کې چې دی نو صبر دا دی چې د دغه ګناه په پرېښودلو باندې دا صبر کوي حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائکه چې الله تعالی بیا په خپل رحمت سره په د باندې فرشتي راولېږي دې ته ویل کېږي مجاهده ومن يجاهد فانما يجاهد لنفسه چې دغه ګناهونه چې اول ته پرېږدې نو خامخا به تکلیف دا خو کېدی نشي دقه ته خو امتحان ویل کېږي بني اسرائیلو ته الله تعالی میان رامخې ته کړ او په هغې سره د هغوی امتحان خې لیدل خو د هغې نه بچ کېدل ورته چې دی نو مشکل زه نو تې ځان بچم کو خو الله تعالی بیا چې کله انسان ځان بچ کوي نو بیا الله تعالی فرشتې رالیږي تؤزه الیها عزه وتحرزه علیها وتزعجه عن فراشه ومجلسه الیها یو کس ته هغه د شپې په عبادت ځان عادت کی اوله کې ته ډیر تکلیف ډیر زیات تکلیف بیا الله تعالی
دته فرشتي مقرر د شپې را پاسول هغه به فرشتي چې نو په خپل ذمہ والی دا بیا په خپل بستر کې نه پریدي ولا یزال یألف المعاصی او کله کله دسی چې هغه د ګناهونو صدقه شي نو بیا دا تباہ او برباد شي او به د دې په باره کې علماو اشعار لیکلي چې یو کس یو ګناه کوي او د دې ګناه خون وته نه حاصلېږي به د دې ګناه علاج په بلی ګناه سکیږي ځکه چې خون وته نه حاصلېږي نه پرې کوستې شي نو بل کوي وی وکأس شربت على لذة واخرى تداويت منها بها د شرابو یو ګلاس ما وسکو په خون باندې به می دویم وسکو ځکه چې دا اولنی علاج میکو ځکه دا هغه زه پریشان کوم نو دغه مثال د پودرینو اول ځل ولا خون ورکی بیا خو چې دینو هغه پوره چې دینو بیماری حتی ورسیږي چې نیس کی نو به ژوند پریشانی نو دغه رنګ به هر حال چې څونه ګناهونه دي هغه ځان یو ګناه بلې ګناه ته چې دینو هغه بل ګناه ځان تراکای په دې کې خصوصا په خپلو کې دا اختلافات چې کوم دي دا اختلافات چې څومره ګناهونه ځان تراکای نو د دې مثال یو شی هم د سینشتل څومره مثال په تور باندې په دوه قومونو کې په دوه کسانو په منځ کې چې کله کله اختلاف راشي نو دا غیر وجه نه دا کیږي چې یو کس بل نه معاف کوي نو دا غسر حسد پیدا شي کینه پیدا شي او هغه حسد او کینه حدیث کې راځي چې ګناهونه دغه حسد چې دینو د نیکی خوري کما تاکل النار الحطب څنګه چې دغه لرګي چې دینو هغه په ور سره خوړل کیږي نو داغه سابقه نیکی په دې حسد سره چې دینو هغه ختميږي خوړل کیږي او حدیث کې راځي دا حسد چې کوم دی اختلاف د وجه نه پیدا شي نو دا حسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دین ځان وسات فانها الحالقه دا خرون کې د خرون تا چې دینو نیکی اداغه بوزغلې دی وکړلو به د حسد بلیټ پاغي باندې رااله نو هغه ټول وخرولې حدیث کې راځي لا اقول انها تحلق الدين دا نه مچ دین خري دا لا اقول انها تحلق الشعر دا نه مچ اختخري بل انها تحلق الدين دا تاسو چې کوم دینو ټول دین ختمي نو دی وجنه شرعي حکمونو کې چې سړی سوچ وکي د دې حسد او د دې اختلافات د وجنه لوی خبردار چې سړی په غیبت کې اخته کی هر مجلس کې به د جانبینو چې کوم دینو به غیبتونه کیږي او دا غي د وجنه د یو نیکی هغه بل تزي اده په مفتو کې چې کوم دینو نیکی یو نه بل طرف ته رواني نو دې خبره کې موږ سوچ وکړو چې څنګه موږ د خپل اعمالو د خپل مالونو د خپل بچو د خپل صحت هغه موږ خیال ساتو نو د سي موږ کړي اعمال کاغه زمونږ تبلیغ دی که زمونږ حج دی که زمونږ صدقې دي هغه ته موږ لګه توجه او د دې خبرو نه موږ ځان وساتو دا د آخرت غفلت ته چې په دې سره زمونږ دین چې دینو تباکی او زمونږ سابقه کوششونه ټول په سین باندې لاو کی موږ د خپل مال سونه خیال ساتو یاره دونه کال سر می کوم کال ټول کال ما دا ځان وکړو د دې د وجه نه دونه مالونه ماته حاصل شو اوس د اخره کې دا ګټه زمانه سینو دینو ټول پریشان نو دغه رنګ دا زمونږ د ټول عمر چې کم دینو هغه صدقې او دا زمونږ د ټول عمر هغه د غریب د الله تعالی کړي طاعات او تابعداري دي کدا زمونږ نه د یو معمولی اختلاف د وجنه هغه راځي نو دا مونږه په کار چې یو بل مونږه معاف او په دې کې حدیث مبارک کې راځي وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه الله تعالی د معاف کولو د وجنه د یو بنده نور څه نه سیوا کوي بلکې دا هغه عزت سیوا کوي یو کس چې دینو هغه بل معاف کو نو د دې دا مطلب ظاهر کې بخیدای شي خلک بداوي چې را پلان کې چې دینو کمزور دی پلان کې قوم والا کمزور دی پلان کې ته څونه وي خو نبی له صلوات والسلام فرمایي زمون ایمان دی چې د نبی له سلام خبره چې دینو هغه د کانی کرخه د غرونه بخپل ځای پری خو د نبی له سلام خبره نشي دروغ کړي نو د دې وجنه چې موږ هغه ته وګورو چې نبی له سلام فرمایلی چې څوک بل معاف کوي نو زه د دې معاف کولو د وجنه داغه عزت نورم سیوا کوم من تواضع لله رفعه الله څوک چې ځان الله تعالی ته عاجز کی داغه مقام الله تعالی نورم سیوا کوي نو دې خبره ته موږ سوچ وکړو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسب د دې زنو کارونو د وجنه شیطان به موږ ډیر لري حتی چې دنو رسي الله دې عمل توفیق راکړي انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولي دی لره شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د بعض هغه کارونو چې دې کړی دي ولقد عفا الله عنهم او خامخه په تاقی سره قسم می دی الله تعالی فرمایي چې معافي کړی دی الله تعالی عنهم دیتا ان الله یقینا الله تعالی غفور بخون کې دی حلیم صبرناک دی ثم انزل بیا راولګو الله تعالی علیکم پتا سبحانی من بعد الغم پس د غمنا امانتن اطمینان
نعاسا یعنی پرکاله یغشا چې پټولې طائفه منکم یو ډله ستاسونه وطائفه ایو ډله قد اهمتهم خامخا په غم کې چولی واغو لره انفسهم ځانونو خپلو یظنون چې ګمان کو بالله په الله تعالی باندې غیر الحق ناجائز ګمان ظن الجاهلیت یعنی ګمان د جاهلیت یقولون ویلی هل لنا آیشتر زمنګ لپاره من الامر د مددنا من شيء څه شی قل او پیغمبره ان الامر كله یقینا نصرت او فتح ټوله لله خاص د الله تعالی لپاره دا یعنی داغه په اختیار کې دا یخفونا پټول دی فی انفسهم په خپل ځلونو کې ما هغه څه لا یبدون لك چې نه ښکارا کول تا ته یقولون ویل دی لو کان لنا کچرتوی زمنګ لپاره من الامر سه اختیار یعنی زمنګ خبره کمنلې کېدلې شیون څه شی ما قتلنا نو موږ بنوي وجلې شوی ها هنا دلتا قولوا پیغمبر لو کنتم کچرتوی تاسو فی بیوتکم پکورون خپلو کې لبرز الذین نخام خاخ کار شوی به راوتلی به کسان کتیبه چې لیکل شوی علیهم پاغو باندې القتل وجلې کېدل الی مزاجهم زینو د ډډو لګولو د دیتا وليبتلي الله د دې لپاره چې ازمایښ وکړي الله تعالی ما دا څه فی صدورکم چې پسینو تاسو کې دی وليمحص او د دې لپاره چې خالص کړي الله تعالی ما څه فی قلوبکم چې پسینو تاسو کې دی والله الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې ان الذين يقننا کسان تولوا چې واغتل منکم تاسونا یوم پاورز باندې التقا چې مخامخ شي الجمعان دواړه ډلې انما استزلهم یقینا خو یولی دی لره الشیطان شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعض هغه کارونو چې دی کړي ولقد عفى الله عنهم او خامخا قسم می دی الله تعالی فرمایي چې معافي کړي د الله تعالی عنهم تاسو دیتا ان الله یقینا الله تعالی غفور بخون کړي حلیم صبرناک دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نعوذ بك من الجهد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة اللهم إنا نسألك الأمانة اللهم إنا نسألك حسن الخلق اللهم إنا نسألك الرضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأعمال اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين